اوس مخې ته چې کله ورسېدل اصل ځای ته د جنګ ځای ته جالوت لشکر را مخکې کړی نو جالوت خو هسې مشهور سړی و ظالم سړی و او ډېر غټ قوي قوم ورسره د قوم عمالقه نو دا لشکر د جالوت چې ولیده او جالوت چې ولیده چې دا داسې شپږ اووه ګزه اوچت ده او غټه د اوسپنې خولۍ په سر کړې او د اوسپنې واسکټ یې اچولی او دا نیزې او تورې ورسره دي په صف اول کې غوړېږي را مخکې ده نو دې لشکر چې دا جالوت ولیده نو هغه کسانو چې د نهر نه اوبه څښلي نو هغوی طالوت ته وایي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نن ورځ خو د مونږ دا وس او طاقت نشته چې جالوت سره وجنګېږو دا خو د مونږ کار نه ده دا خو د سمانې غره سره سر وهل دي دې سره مونږ څنګه وجنګېږو نو دا ټول خلک واپس شو هغلته امتحان کې ناکامه شوي همدغه خلک خو بیا معامل هار کړه طالوت رضی الله عنه سره د ګوتو په شمار یو څو کسه پاتې شو طالوت چې ملګري وشمارل نو 313 کسان 313 کسان اتیا زره لشکر راویستلی ده خو اصل ملګري دا 313 دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين مذکورہ آیاتو کریماتو کے قوم بنی اسرائیل زمانہ سیدنا داود علیہ السلام کی یو مشهور واقعہ طالوت او جالوت اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف کی پدغزے کی ذکر کی دې واقعي څه جزئیات او تفصیلات وړاندې درسونو کې تیر شوي دي په دې آیت کریمه کې فلما فصل طالوت بالجنود اصل کې د قوم بني اسرائیل سره په گاوند کې یو قوم پاتې کېږي چې دا ډېر جابر او ظالم قوم ده جنگجو او بدمعاش قوم ده قوم عمالقه قوم جبارین بنی اسرائیلو سره ډېر زور زیاتی کاو بنی اسرائیلو په زرګونو ځوانان قتل کړل څه د پاسه 13,000 جنکۍ او ښځې په زبردستۍ دا ورنه بوتلې او وینځې ورنه جوړې کړې کورونه یې ورته وران کړل غلامان یې ورنه جوړ کړل بنی اسرائیل ډېر تنګ شول
د هغې زمانې چې کوم پیغمبر و حضرت شمویل علیه السلام هغه ته یې درخواست وکړ چې د الله کریم جل شانه نه موږ ته وغواړه چې یو امیر یو بادشاه او حاکم موږ ته مقرر کړي چې د هغه په امارت او مشرۍ کې د دې ظالم قوم مقابله وکړو. نو پیغمبر د زمانه الله تعالی ته درخواست وکړه، الله ورته امیر مقرر کړ طالوت. قوم بني اسرائیل کې دا یو ځوان ده، طالوت بن کوش، د پلار نامه یې کوش ده، د 30 کاله په عمر کې ده، نوجوان ده او د دوبي ده په بازار کې د خلکو جامې وینځي او د جامو ته رنګونه ورکوي، رنګساز ده. نو دغه الله ورته وښوده چې دغه ځوان به د تاسو امیر وي. نو وړاندې آیاتو کې ذکر شو چې دوی اعتراضات شروع کړه چې دا خو غریب سړی ده، د خلکو جامې وینځي، دی به زمونږ څنګه لیډر او بادشاه جوړېږي. نو بیا الله تعالی ورته 3 صفتونه بیان کړل چې طالوت ما خوښ کړی ده. نو په دې کې د تاسو څه دي؟ الله چې یو سړی انتخاب کي او مقرر کي نو هغې کې خو د چا د اعتراض ځای نه پاتې کېږي. دویم الله تعالی وفرمایي وزاده فی العلم، دته مې علم ډېر زیات ورکړی. مراد د علم نه علم د سیاست او علم د نظام حکومت. ولې د علم الشریعت دپاره خو پیغمبر موجود ده. الله وی دا د حکومت په نظام ډېر ښه پوهېږي، حکومت چلولو باندې خو بر سړی نه پوهېږي. دویم الله فرمایي والجسم، ما ورته جسمانی صلاحیت ورکړی. بادشاه او حاکم هغه سړی په کار وي چې د هغه دماغ باصلاحیت وي، د هغه سترګې بینا وي، غوږونه یې شنوا وي، ژبه یې گویا وي، ړوند او کوڼ او شل او ګونګا سړی. دا په اسلام کې بادشاه نشي جوړېدی. بادشاه به هغه سړی جوړېږي چې صحتمند سړی. نو الله فرمایي دا ډېر جسمانی قوت لري. بهرحال طالوت دا د بني اسرائیلو امیر او مشر شو. مقابل چې کوم لشکر د قوم عمالقه د هغې امیر او مشر چې د دوی کمان ورکوي هغه په نامه د جالوت ده. جالوت دا ډېر ظالم انسان او د قد او د باډۍ نه ډېر قداور سړی. بعضې تفاسیر خو ضعیف روایات نقل کوي و اکثر مفسرین چې د د قد او د قامت متعلق ذکر کوي نو دی په شرعي ګزونو باندې 12 ګزه. شرعي ګز دا د ګوتو د سر نه تر د څنګله پورې دا شرعي ګز ده. دا زموږ ستاسو کوم مروجه میټر نه ده، دې نه شرعي 2 ګزه جوړېږي. نو 12 ګزه نه جوړېږي 6 میټره په دې موجوده میټرو باندې. نو 6 میټره دی اوچت. دا مسجد په څومره یي؟ دا دیوال میټره میټر خو زیات راځي، دا به کم وي. نو هغه صحیح روایت چې دي بعضې خو 18 ګزه ذکر کوي و هغه نسبتاً صحیح روایت امام النصفي رحمه الله نقل کوي 12 ګزه په شرعي ګزونو. نو په دې موجوده میټرو باندې 6 میټره دا د قد او قامت ډېر مجسم او غټ د باډۍ نه انتهایی کبرجن متکبر جابر او ظالم انسان. دا د مقابل لشکر امیر ده. طالوت رضی الله عنه قوم بني اسرائیل چې کوم لشکر برابر کړ 80,000 نوجوانان ورسره راووتل. 80,000 باندې مشتمل لشکر دی را روان کړ. خو په دې لاره باندې طالوت د خپل لشکر یو امتحان اخلي چې دا خو یو زورور قوم سره جنګوم
آیا دی کې استعداد قابلیت شته او که نشته؟ امتحان یې کوي، آزمایش یې کوي. امیر د جنگ او د جهاد کله کله خپل فوجیان خپل عسکر دا امتحاني دې دپاره چې په دې کې د صبر او د استقامت صفت پیدا شي. دا فوجیانو ته چې ټریننګ ورکوي ډېرې زیاتې سختۍ پې تېرېږي. دا سختۍ دې دپاره تېروي چې تمرین او ټریننګ او تربیت یې وشي چې سبا د دشمن سره د مقابلې استعداد پکې پیدا شي. په هفتو روټۍ نه ورکوي، بس داسې معمولي غونې خوراک ورکړي چې ایله د مرګ نه پرې راوګرځي، او په هفتو باندې منډې ورکوي په غرونو کې، کمرې پرې اوچتوي، کودایانې پرې کوي، لرګي پرې ماتوي، داسې شی ورنه جوړ کړي چې سم فولاد ورنه جوړوي، تربیت او ټریننګ ورکوي. خودی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کومه خوراکه او خرچه او راشن چې مونږ ځان سره وړی دا ټول ختم شو. هغه خو ډېر غریبانې زمانه وه، اندازه مې ولګوله چې 5-6 ورځې مونږ تېرېږي هلته د دښمن سره چې مقابله کوو، نو خو د هفتې خوراک مې واخیسته. نو جنګ خو په خپل اختیار کې نه وي، کله دښمن سره اوږد شي په میاشتو ته ورسېده، او دلته به 10-12 کسان لښکر وو، نو 12 کسان خو پټې او خوراک غواړي، خرچه به ختم شو. نو چې کوم خوراک مو راوړی و دا ختم شو. د قجورو د ونو هغه کمې خوشي چې وي داسې پوخونه غوندې وي چې هغې کې بیا قجورې را جوړېږي، هغه پوخونه به مو په چاقو په چاړه باندې واړه کړل، هغه به مو ژدول، هلته به مو سره لوندو، نه اوبه شته نه خوراک شته. آخر کې دې ته مجبور شولو چې د ونو پاڼو خوراکونه مو شروع کړل. د قجورو د ونې پاڼې را شو کوو، د بل بوټي او د ونې چې پاڼې لږ پستې وي دا به مو خوړلې او اوبه به مو ورپسې څښلې. ورځې په دې باندې مونږ تېرې کړي. راځي د دښمن سره په داسې حالاتو کې چې خوراک ختم شي، راشن ختم شي او مرګ خطرې را مخامخ شي، نو بیا داسې وخت کې د ونو بوټي خوري. او کله امیر د لشکر دا په لشکر باندې امتحان کوي، او په هغې کې څه حکمت وي، په دې آزمایش او امتحان کې څه حکمت وي. ځکه امیر او کمانډر خو هر سړی نشي جوړېدی، دا هغه سړی وي چې هغه تجربو نه تېر شوی وي، تجربه کار سړی وي. نو هغه بعضې اوقات لشکر باندې خو وقتي طور تکلیف راولي، خو هلته څه حکمت او مصلحت پکې وي. بعضې صحابه کرام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ یو غزا تشکیل کړو، او امیر راته حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه مقرر کړ. جلیل القدر صحابي ده، ابو عبیده صاحب ډېر لوی کمانډر تېر شوی صحابه کرامو کې. او په دغه لشکر کې ابوبکر صاحب او عمر صاحب رضی الله عنهما شیخین حضرات، دا په صحابه کرامو کې ډېر مشران دي، ټول استادان دي، دام په دې لشکر کې موجود. خو امیر ور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده صاحب مقرر کړ. نو ابوبکر صاحب به طور سپاهي او فوجي د عبیده صاحب لاندې کار کوي. عمر فاروق صاحب غونې هستي دا به طور سپاهي کار کوي. امیر ور باندې عبیده صاحب چې کله د دشمن علاقې ته ورسېدل نو شپه ده او سخته سردي موسم ده، یخبندي ده. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ځای ورکړي قاضي. ابو عبیده رضی الله عنه هغه ماسخوتن چې کله سملاستل نو لشکر ته حکم وکړ، آرډر یې جاري کړ چې اور بل نه کوي، هیڅ چاته د اور بلولو اجازه نشته، یو ماچس برابر اور به نه بلوي. او دلته 14,000 کسان دي او داسې سردي ده په ځنګل کې چې اوس اور هم بل نه کو، بشترې هم نشته، نو ګزاره به څنګه کېږي؟
صحابه کرام پریشان شول چې خدای مونږ خو وی چې په ځنګل کې مشبه د خوچ لرګي به ماتو او اور په بلو په دې به گزاره کیږي او امیر د لشکر حکم کوي چې اور بنو. بعض صحابه کرام لاړ ابو بکر رضی الله عنه عمر فاروق صاحب ته شکایت وکړه جی لشکر ته ډېر لوی تکلیف تا سخت سردی دا امیر صاحب د اور لګولو پابندي ولګوله نو که تاسو لږ سفارش وکړئ تاسو مشران یې امیر صاحب ته ووایئ چې دا د اور بلولو اجازت ورکړي. دواړو شیخینو حضرات ورته سر وخوځه او انکار یې وکړ چې موږ شفاعت نه کوو. دا سړی په موږ باندې رسول الله امیر جوړ کړی نو رسول الله پکې صلاحیت لیدلی ده او دی چې کوم حکم کوي دی کې به حکمت او مصلحت وي. خیر د وقتي طور به تکلیف تېرو موږ سفارش نه کوو. نو چې کله سبایي شوه د شپې چاودې په وخت کې په دې دشمن باندې اټیک وکړو یک بارګي یک دمې ور باندې حمله وکړه. دشمن په شکست باندې شو بغیر د جنگ نه ټوله علاقه فتح شو دنیا غنیمتونه ملاو شو. هلته د لشکر دماغ واخیستله که بیګا موږ په دې ځنګل کې اور بل کړی وی نو دې خلکو به دا اورونه لیدلي وی نو بیا خو بیا موږ ته آمادګي و تیاری کولی مورچې به جوړولې اسلحې به نو بیا خو موږ ورسره جنګ نه شو کولی. خو دا چې یک بارګي هغوی په خوب خو به ولي و چې پاسه پې ورغلو نو هغوی یې لخ پیس او په منډه وتښتېدل. نو که دا مو بیګا اورونه بل کړي وي نو څوارلس زره کسان چې نغري بل کړي نو خو 2-3 زره اورونه خو به بلیږي. د دنیا اورونه یې چې د شپې لیدلی وای و هغوی به فوجیان تیار کړي وای ځوانان به تیار شوي وای تیار د شپې نه نو سهار خو بیا حمله و جنګ ډېر مشکل و. هغه اور نه بلولو کې دا حکمت شو چې بغیر د جنګ نه پوره علاقه فتح شو. نو کله امیر د کمانډر او امیر د لشکر هغه د امتحان او ازمایش دپاره وقتي طور تکلیف راولي دې دپاره چې هغې کې یو حکمت وي. نو طالوت رضی الله عنه 80,000 باندې مشتمل لشکر چې کله د قوم عمالقه طرف ته روان کړ نو دی اوس په دې خپل لشکر باندې امتحان کوي ځکه په دې فوجیانو کې یو 2 صفته دا ډېر بنیادي دي. یو صفت اطاعت چې د امیر خبره به مني. دا تپوس به نه کوي چې په دغه اډر او په دغه حکم کې موږ ته فایده ده که ضرر ده دې ته به نه ګوري خو چې امیر اډر کوي دی به د اډر تابع وي. او کم فوجیان چې د خپل کمانډر د اډر تابعدار وي هغه ډېر کامیاب وي او چې اطاعت نه کوي اچرې نشي کامیابېدی. نو اطاعت دا په افواجو په عساکرو کې ډېر بنیادي صفت. دویم صفت صبر او استقامت. صبر به کوي ځکه دنیا کې سختترین تکالیف دا په جنگ او په جهاد کې راځي. داسې تکالیف راځي چې هغه د انسان عقل نشي برداشت کولی. نو تکالیف خو به راځي نو چې په فوجیانو کې د صبر او د استقامت ماده نه وي. یو سعودي مسافر خبره کول وایي سعودي حکومت فوجیان ډېر نه کړ نو بیا یې داسې صحراونه ته وویستل مورچې ورته جوړې کړې خندقونه یې ورته وباستل تمرین او ټریننګ یې وکړ. نو هغوی چې هلته وروستل نو خو سخته ګرمي وه وایي چې موږ دلته په دې مورچه کې ایسي پکار ده ایسي نو چې مورچه کې ایسي غواړي او په مورچه کې یا ښځې غواړي په مورچه کې شرابونه غواړي په مورچه کې شربتونه غواړي د محمد رسول خبره اعلان کوي چې پراټه وخته پراټې راوړئ. دلته د 2 کلو جګړه وه نو بیا غرونه ته سره ختلي وو نو سهار وایي اعلان وشو چې پراټې راټولې کړئ ټکټر کې واچوئ چې ولې نو ده په خاندل وایي پراټو باندې جنګ کوي نو پراټې خو به خوري ناره غېټه خو نه کېږي. بهر حال نو سهولتونه چې کم فوجیان غواړي نو هغه خو بیا جنګ نشي کولی چې هېڅې غواړي په مورچه کې. نو بهر حال نو دا 2 صفته دا په افواجو کې او په عساکرو کې ډېر بنیادي دي. یو صبر چې څه قسم تکلیف راشي دی به صبر کوي حتی چې د ونو پاڼې به خوري که خوراک ونه رسېږي صبر به کوي تختی به نه میدان به نه پرېږدي. او دویم صفت دا د اطاعت. امیر چې څه قسمه اډر کوي چې سر ورکه سر به ورکوي او چې ورته اډر وکړي چې ټوله شپه منډې وه منډې به وایي تپوس به نه کوي چې ولې. دا 2 صفته. نو اوس طالوت خو د جنګ ډېر ماهر و خو
خدای پاک خوښ کړی ده نو خدای علم ورکړی هغه اوس دا خپل لشکر امتحانوي چې اتیا زره خو را روان دي خو څوک پکې د مېړانې شته که نشته امتحان یې کوي نو دا په سوونو کیلومیټره مزلې چې قرباني وکړو په ګرمۍ کې سخت تږي شول نو مخې ته نهر را روان ده نهر اردن دا نهر اوس هم شته تفسیر لیکي چې د دې لمبایي چې اوږد د یو سمندر نه را پرې شوی بل سمندر پورې څه د پاسه 200 میله لمبایي لري او داسې په میټرو باندې تر 25 میټرو پورې دا یې چوړایي ده هسې وړوکی غوندې نهر ده صفا اوبه دي نو دغه نهر ته چې رسیږي نو طالوت خپل لشکر ته حکم کوي چې یو خبره واورئ د دې لشکر نه به څوک د دې نهر نه به څوک اوبه نه څښي د دې نهر نه به اوبه نه څښي که چا ورنه اوبه وڅښلې په مړه خېټه باندې ځان یې په اوبو موړ که فلیس مني دا د ما ملګری نه ده دا نافرمان سړی ده دا بې اطاعته سړی ده دا د ما ملګری نه ده دا د ما د لشکر سړی نه ده که چا ته ډېر تکلیف وي ډېر تږی وي خیر ده په دې لپه باندې او په موټي باندې یو چونګ دې راواخلي چې هلکې ورسره لوند شي په موټي باندې دې راواخلي او 2 موټې دې وسکي خو چې ورباندې ورڅملي یا سم ورته لاس جام ورته راواخلي ځان پې موړ کړي دا بیا د ما ملګری او که چا هم نه څکلی بلکل یې اوبه په ژبه کې هم نه ښودې دا د ما اعلی درجې ملګری ده نو دې لشکر ته یې دا خبره وکړه اوس لشکر باندې امتحان شو نو دا خو ډېر سختګي دي صحرایي سفر یې کړی ده چې دې نهر ته ورسېدل نو په زرګونو ځوانان په دې نهر باندې ورڅملاست دا شپونکیان چې اوبه څښي ای په لاس کې نه رخلي دی په ګیلاس کې رخلي په نهر ورڅملي برای راست په خوله باندې څښي عرب دې ته کرع وایي په کرع باندې ګونډې ورته کېږدي او برای راست په خوله باندې څښي تاسو لیدلي دي چېرته سکلیماري راسي مخکې غروب طلبو کوم سکلی راسي دې ته کرع وایي نو دا ټول لشکر پې ورڅملاست او ښې ځانونه پې وپړسول ټول ناکام شول د ګوتو په شمار یو څو کسان دي چې هغوی د سره اوبه هم نه څکلې نو بس د دوی خو دغلته پته ولګېده چې دا زرګونو کسان دا خو هسې بې معنا خلق دي چې نه اطاعت وکړه نه صبر او استقامت وکړه لا جنګ شروع نه ده په دې ځای کې د امام لهار کړه او کم ملګري چې په خبره باندې اطاعت د امیر یې وکړه صبر او استقامت یې وکړه ښه تږي دي خو اوبو ته یې ور هم نه کتل په پله باندې پورې شول اوس مخې ته چې کله ورسېدل اصل ځای ته د جنګ ځای ته جالوت لشکر را مخکې کړی نو جالوت خو هسې مشهور سړی و ظالم سړی و او ډېر غټ قوي قوم ورسره د قوم عمالقه نو دا لشکر د جالوت چې ولیده او جالوت چې ولیده چې دا داسې شپږ وګزه اوچت ده او غټه د اوسپنې خولۍ په سر کړې او د اوسپنې واسکټ یې اچولی او دا نیزې او تورې ورسره دي په صف اول کې غوړېږي را مخکې ده نو دې لشکر چې دا جالوت ولیده نو هغه کسانو چې د نهر نه اوبه څښلي نو هغوی طالوت ته وایي لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده نن ورځ خو د مونږ دا وس او طاقت نشته چې جالوت سره وجنګېږو دا خو د مونږ کار نه ده دا خو د سمانې غره سره سر وهل دي دې سره مونږ څنګه وجنګېږو نو دا ټول خلک واپس شول هغلته امتحان کې ناکامه شوي همدغه خلک خو بیا امام لهار کړه طالوت رضی الله عنه سره د ګوتو په شمار یو څو کسه پاتې شو طالوت چې ملګري وشمارل نو 313 کسان 313 کسان اتیا زره لشکر یې راویستلی ده خو اصل ملګري دا 313 دي نبی صلی الله علیه وسلم غزا د بدر کې چې د دشمن لشکر سره مخامخ شول نو 1000 څه د پاسه مشرکان او نوجوانان راغلي نبی علیه السلام خپلو ملګرو ته چې وکتل ډېر کم نو یو ته یې وویل دا ملګري وګڼه څو کسان دي نو هغه چې وګڼل یو دوه درې چې دا خو 313 دي 313 دي
نبی علیہ السلام الحمدللہ د ما ملګری د طالوت رضی الله عنه د ملګرو تعداد دي. طالوت رضی الله عنه په زرګونو کاله مخکې تیر شوی و الحمدللہ د ما د لشکر تعداد د طالوت د لشکر په تعداد دي. نو بدری صحابه کرام دا 313 او دا ډېر جنتی خلق دي. دا د احادیثو کتابونه چې د بدری صحابه کرامو نامې نقل کړي نو باقاعده ورسره لیکي البدری. دا 313 ملګري دو نامې چې څوک تلاوت کی او بیا دعا وغواړي علماو په تجربه کړي چې هغه دعاګانې قبلې کړي. بخاری شریف کې باقاعده دی باندې بحث کی چې دا 313 نامې چې څوک تلاوت کی او بیا آخر کې دعا وغواړي تجربه په شوي چې دا دعاګانې قبلېږي. نو بهرحال طالوت رضی الله عنه 313 ملګري د ځان سره برابر کړل او دا نور خو واپس شو. اوس د جالوت سره جنگ کېږي. نو الله کریم جل شانو په دې ځای کې د زمانې پیغمبر حضرت شمویل علیه السلام ته د وحی په ذریعه باندې دا اطلاع ورکوي چې د جالوت نه یریږئ مه. د جالوت علاج به داود کوي علیه السلام. د مسلمانانو په 313 کسانو کې یو نوجوان چې ایله بالغ شوی ده حضرت داود علیه السلام پیغمبري خو ورته وروسته میلاویږي 40 کالو نه بعد. دی اوس یو هلک ده یو نوجوان ده شپون ده شپون. الله اطلاع ورکړه چې داود علیه السلام به د جالوت علاج کوي. نو دا یو آیت ووایو فلما فصل طالوت بالجنود فلما پس هر کلا فصل طالوت یعنی خرج طالوت چراوت طالوت علیہ السلام بالجنود یعنی مع الجنود سرد لشکرا. طالوت د خپل کلینا د خپل علاقې نه سرد لشکر راووت. لشکر کشي وشوه. 80,000 کسان دي. قال طالوت فرمائی ان اللہ بیشک اللہ تعالی مبتلیکم آزمائش و امتحان ستاسو کئی بنہر اردن پا نہر اردن باندے سختگی دی مخیطا نہر را گئے پا دے نہر بانے خدای پاک دیتا سو امتحان کئی. فمن شربا پس آغا سوک چویس کلی اوبا منہو دے نہرنا فلیس منی نو دے بدے ما دے جماعت سخنی. چاچا دے نہر نا پا مڑا خیٹا اوبا اس کلی نو دے ما مرگرے ندا. فلیس منی دا الفاظ رسول اللہ مبارک زائی پا زائی استعمال کری. نبی علیہ السلام وی النکاح من سنتی نکاح دا دے ما سنت دا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سوک چا دے ما دے سنتو نا خلاف ورزی کئی دے ما دے جماعت او دے ما دے امت سخندا. نو طالوت ورته وایي څوک چې د دې نهر نه په مړه خېټه اوبه وڅښي دا د ما ملګری نه ده. ومن لم یطعمه یعنې ومن لم یذقه چا چې نه څکلی فانه مني یقینا دغه شخص د ما ملګری ده دا د ما د جماعت سړی ده. ومن لم یطعمه یعنې ومن لم یذقه چې چا نه څکلی دا اوبې په ژبه باندې ټچم نه کړی دقا دے ما مرگرے دا دے اعلیٰ درجے خلق دی. الا من اغترفا غرفتا مگر ہاگ کسان اغترفا غرفتا چی اوبوس کی اغترفا یعنی شرب چی اس کی غرفتا بیدہی پیو موٹی او پیو چوم سرا یو لپوی ادوار اللہ سنو چی یو زی کو دیتا منگا لپو ہوئی او دا موٹی شو. نو غرفا موټي دلته موټي ونه مراده په یو موټي دا سره واخلي ویس کې الکور سره لون کې خیر د دې اجازه شته او چې دا بیخي ونه سکی د دې اعلی درجه. نو حضرت تانوی رحمت الله علیه تفسیر بیان القرآن کې لیکي چې د طالوت لشکر په 3 حصو تقسیم شو. یو ناقص الایمان ایمانونه ډېر ناقص او کمزوري دا هغه کسانو چې په نهر باندې ورپرېوتل او ښه ځانونه پرې ماړه د دې ایمانونه ناقص دي. د امیر اطاعت یې ونه کړ صبر او برداشت یې ونه کړ. دویم قسم هغه خلق شو چې هغه کامل الایمان
کامل الایمان چې ایمانونه یې مکمل وو دا هغه ملګري وو چې په موټو باندې یو دو موټي وسکل اوبه یې وسکلې او دریم قسم اکمل الایمان اکمل الایمان چې ایمان اعلی درجه والا ایمان ده دا هغه خلق دي ومن لم يطعم چې د سره اوبه نه سکلې اوبو ته ورهم نه کتل داسې اطاعت یې وکړه چې نیغ تېر شول دا 313 ملګري دي فشربوا منه الا قليلا منهم فشربوا ندسکاکوک منه د نهرنا الا قليلا منهم مگر لگو کسانو دی دویننا الا قليلا منهم دی اتیازر کسانو کی قلیلا 313 دی 313 کسانو ابو نسکلی فلما جاوزوه یعنی فلما عبروه کلچ دوی ورتیر شول دی نهر بانے عبوروک تیر شول پا نهر باندې فلما جاوزه هر کله چې عبور او تیرې د لوکړل په دې نهر باندې چا هوا د طالوت والذین آمنوا معه او هغه کسانو چې ایمان راوړی او معه په مرګرتیا د طالوت کې 313 طالوت او 313 مرګري په دې نهر ورپورې شول دا نور د لګان واپس هغه د غزا کې معاملې پرې خو دا غي واپس کړ الله وی دای او هغه کسان چې د په مرګریتیا کې ایمان راوړی جاوزه دی ورپورې شو قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا دی قوم بنی اسرائیل ہوئے لا طاقة نشت طاقت او وصلنا دی مونگ دی پارا اليوم ننورز بجالوت دی جالوت سرا و جنوده او لشکر دی جالوت سرا دی جالوت او دی لشکر سرا مونگ نشو جنگی دی مونگ سرا دا وصل نشت وقال الذين يظنون انهم ملاقو یو بڑا وڑی خسرڑے ہو ماته یو ملایانو تاسو زورور خلک یې امریکې ته وګېګه ورکړي دې امریکې مخه خو موږ نه وینو بس موږ درته دعا کوو تاسو سره دې ا دې تیرا خلکو په ژبه ورسره وربړي نو پته به هم لګېږي لس کاله 12 کاله مخکې دا خبره کړې وه اوس انشاءالله هغه وخت نږدې ده چې هغه مقابله روانه وه او خدای به اوس مسلمانان خوشحاله کوي قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة قال الذين فرمایا الهاغ کسانو يظنون يوقنون ظن په معنا دی یقین سره ظن معنا ګمان او په ایمان کې ګمانونه نه ایمان کې یقین معتبر وي آغا کسان یظنون چی اغی یقین سات انہم چی یقینا منگا ملاق اللہ ملاقات کون کیو دے اللہ تعالی سرا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرہ اللہ وی دا اڑکے جماعت چی دا 313 کسان دی دا صاحب ایمان خلق دی او سنگ ایمان دا الله وی دې ایمان داسې و چې یو ورځ به مونږ د الله سره ملاویږو د الله مخې ته به مونږ پیښ کېږي اصل کې په ایمان کې دغه ډېر بهترنه دغه حصه ډېره بهترینه حصه ده په دغه باندې د چا یقین چې څومره مضبوط وي نو دنیا کې هغه سړی بیا په ګناهونو کې ژوند نه تېروي چې دا یقین وي چې یو ورځ د الله د سترګو سره به د ما سترګې مخ کېږي د الله مخې ته به د ما پیشي کېږي دا ورځ را روانه ده او دا ورځ لرې نه ده یعنې دا خبرې چې کېږي نو د موږ ذهن خو لاړ شي چې دا خبرې به په قیامت کې راځي نه چې مرګ راشي په قبر کې سړی د خدای د حساب ته مخکې کېږي بس د خدای کوانډر ته چې ودرېدی خدای سره مخامخ شو چې څنګه جنازه وشوه او مرده دفن شي نو بخاري شریف حدیث د نبي علیه السلام وایي من مات فقد قامت قیامته څوک چې مړ شو د قیامت ولګېده د قیامت شروع شو اوس په ژوند کې موږ فرشتې نه ګورو
او که چا لیدلی دی نه ګوري نه مو فرشتو سره اوس پورې خبرې شوي او نه د جنت او د دوزخ څه منظرې لیدلي خو دا زموږ یقین د حدیثو نه ثابته ده چې مړی قبر کې کېږدي او دا خلق د دفن ورنه لاړ شي دوه فرشتې راځي باقاعده ورسره سوال او جواب شروع کړي که دا سړی سعید وي نیکبخت وي د جنت کړکۍ ورته راخلاص شي د جنت خوشبویي راځي د جنت منظرونه ګوري او که شقي او بدبخت وي د جهنم دروازې ورته راخلاصې شي کړکۍ او هغه تریخ لوګي او بدبویي ورته راځي چې جهنم هغه کریه المنظر ناکاره منظرونه ګوري بس قیامت ولګي الله وایي دغه کسان چې مؤمنان خلق دي چې عقیده یې دا وه چې انهم ملاقو الله چې موږ الله سره ملاقات کوونکي نو دا کسان یو بل ته خپل منځ کې دا تسلي ورکوي وایي ملګرو که موږ ډېر کم یو دشمن په زرګونو دا موږ 313 خو خیر ده کثرت او قلت ته اعتبار نشته موږ ډېر یو که لږ یو خو چې زموږ ایمان قوي وي او نیت مو مخلص وي د الله سپورټ او امداد دې موږ چې الله دې ملګری شي الله دې نصرت کوي د الله وعدې در سره وي نو بیا خفه ستایي نو ملګرو ته تسلي ورکوي وایي کم من فئة قلیلة ډېر ځلې فئه ټولګي او جماعت ډېر ځلې یو وړوکی جماعت غلبت فئة کثیرة غالب راشي په یو غټ لشکر باندې ځکه د خدای نصرت ورسره وي نو د خدای قانون د قدرت په دې باندې جاری ده چې قلت او کثرت ته اعتبار نه وي بلکې ایمان او اخلاص ته اعتبار وي چې ایمان وي او اخلاص وي نو دې خلکو سره د الله نصرت وي نو که دا د ګوتو په شمار یو څو کسان وي د کروڑونو افرادو سره به د دې مقابله کېږي او دوی به غالب راځي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله وایي که تاسو په رښتیا مؤمنان وئ نو آخري نتیجه دا ده چې تاسو به غالب یئ قال الذين ويلبها كسانو يظنون چې د هغې یقین ده انهم چې یقینا مونږ ملاق الله ملاقات کوونکي د الله سره کم من فئة قلیلة ډېر ځل یو لشکر وړوکی غلبت فئة کثیرة غالب برازي په لشکر غټ باندې باذن الله بقضاء الله د الله په حکم د الله حکم او فیصله چې وشي چې دا 313 مرګري په دې 10,000 لشکر باندې به غالب راځي د خدای پاک فیصله چې وشي د اسلام په تاریخ کې یو جنگ شوی د عمر فاروق سے په خلافت کې نو دشمن 60,000 تعداد کړل 60,000 او د عمر سے ملګری دي صرف 60 کسان یعنی یو د 1000 په مقابله کې دشمن صفونه چې ولاړ 60,000 کسان دي او د عمر فاروق سے ملګری رضی الله عنه دا صرف 60 کسان دي نو یو کس د 0 کسانو او الله جل شانه نتیجه دا راپېښه کړه چې دا 60 کسان په 60,000 غالب راغلل ځکه د دې 60 ملګرو خدا یقین چې موږ خو د دې کسانو سره مقابله کوی نه شو نو خو د موږ یقین دا ده چې موږ به ټول شهیدان کېږو چې سړی د سر نه تیر شي او مقابل لشکر چې 60,000 هغه چې 60 کسانو ته وګوري نو هغه ځان هم ساتي وایي دا خو هسې د موږ یو مړی دی ځان هم ساتي او دا دشمن هم خرابوي نو دوی چې یو جوش نه ډکه حمله پرې وکړه په سوونو یې مردار هم کړل او دوی نه فقط 8 کسان شهیدان شول د 60 نه 8 کسه شهیدان شول او د هغې نه یې په سوونو وغورځول او میدان یې پرېښودل اړه وتښتېدل نو یو کس د 1000 سره مقابله کوي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة قالو دا د طالوت ملګري دعا کوي ربنا او رب زمونږه افرغ علینا صبرا والله مع الصابرین الله تعالی په معیت او په مرګرتیا د صابرانو کې دا بس د دې ځای باندې سپاره به سبا ختم انشاءالله سیدنا وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين